د عمران خان د رهایی دپاره د عمران خان وکیلانو نن دوو عدالتونو کې خپل دوم مچاو کړی دی جی. نن د عمران خان مخالف وکیل د عمران خان وکیلانو نه معافي هم غوښتلې ده. حالت دې ځله رسېدلی چې د عمران خان چې کوم مخالف وکیل دی د عمران خان خلاف چې کوم کیس لړاویږي د هغې چې کوم وکیل دی هغې د عمران خان د وکیلانو نه معافي هم غوښتلې ده. بل د پاکستان په تاریخ کې داسې په ډومبي ځل شو چې 35 د پاکستان غټ وکیلان چې کوم دي هغه د عمران خان د دې کیس حوالې سره راجمع شوي دي او 35 وکیلان د جسټس عامر فاروق په عدالت باندې وردنل شوي د عمران خان د ډیفنس دپاره. دا هم د پاکستان په تاریخ کې په پیله ځل شو. ډیټیل سره وورو چې نن 35 د پاکستان غټ وکیلان عدالت کې د عمران خان رهایی دپاره پیش شوي وو. د پاکستان تاریخ کې ډومبي ځل داسې وشو چې 35 وکیلان د یو کیس دپاره راجمع شوي وي او هغه هم د ملک غټ وکیلان. دا د پاکستان په تاریخ کې په پیله ځل شو. بل کویټه وکیل قتل کیس هم په عمران خان جوړ شوی و. د هغې هم نن سنوایي وشوه چې هغه فیصله کې 3 ججز یو بل باندې الزامات هم ولګول چې کوم کویټه کې مخکې یو وکیل قتل شو هغه الزام په عمران خان لګېدلی نو د هغې هم یو قسم لنن سنوایي وه. څنګه چې ویډیو سټارټ کېدو کې تاسو له ما ووي چې 35 وکیلان د عمران خان دپاره جسټس عامر فاروق عدالت کې پیش شو. عموما که تاسو وکیلان وګورئ دا موسټلی د یو بل خلاف وي. د یو بل خلاف الیکشن هم لړاوي خو د عمران خان دپاره دغه 35 د ملک غټ وکیلان چې لطیف کوسا مروت صاحب ډېر غټ وکیلان نعیم پنجوتا دا د پاکستان غټ وکیلان دي او دا د عمران خان دپاره رايوځای شوي دي. خواجه عارف اور لطیف کوسا نن عامر فاروق جج ته ډېر اهم جوابات ورکړل د عمران خان د رهایی دپاره. لطیف کوسا ووی چې تا په فیصله سټې ونه کړه. جج ته ووی جج عامر فاروق ته ووی ګوره چې تا د عمران خان په فیصله باندې سټې ونه کړه او جسټس همایون دلاور ستا په سپروایزرۍ کې کار کوي یو قسم له. جسټس همایون دلاور چې کوم دی هغه د عامر فاروق نه ښکته دی ښکته لیول باندې دی. عامر فاروق چې کوم دی د هغه مطلب بوس دی یو قسم له یو عامر فاروق سپروایزر دی او هغه ستا دومره احترام نه کړو چې ستا انتظار هم نکړو او زموږ د حق دفاع فیصلې انتظار هم نکړو. لطیف کوسا ورته دا هم وي چې اسلام آباد های کورټ احترام حوالې ستا ته پکار و چې تا په هغه همایون دلاور خلاف کاروایی کړې وه چې هغه مطلب یو قسم د های کورټ خلاف د های کورټ څه احترام ونکړو د خپل بوس یعنې د ستا احترام ونکړو او فیصلې سو نه وکړه نو تا له پکار و چې تا په هغه کاروایی کړې وه نو لاسه تا هغه لندن ته ولېږلو. مطلب د عوام د عمران خان سزا ورکړو نه پس تا هغه لندن ته برطانیې ته ولېږلو. تا له پکار و چې تا په هغه د هغه خلاف کاروایی کړې وه. دا ول د عمران خان وکیل وی جی جج صاحب عامر فاروق ورته وی چې زه خو نور سزا معتدل کولې درخواست نشم. درخواست چې کومه سزا د عمران خان وکیلانو یو درخواست ورکړو چې د عمران خان کومه سزا د معتدل شي نو جج عامر فاروق ولوي چې دغه درخواست باندې فلحال لازم مطلب اکسپټ کوم نه خو ډېر زر به زه د اپیل قبول کړم ډېر زر به زه دغه درخواست قبول کړم نو خو اصل کې زما طبیعت خراب دی. جج ولوي چې زما طبیعت خراب دی او سبا زما د ډاکټر اپوینټمنټ دی سبا به زه ډاکټر ته هم ځم. خواجه آصف چې د عمران خان وکیل دی بیا ورته وویل چې 4-5 ورځې پرېږده که چېرې ته 6 میاشتې پس هم د عمران خان سزا معتدل کړې نو بیا ولې عمران خان په جیل کې دی لکه مطلب راتلونکي ټایم کې به ته د عمران خان چې کومه دا درخواست موږ ته لیکلی د عمران خان د سزا معتدل کېدو دا به ته قبلې راتلونکي ټایم کې نو بیا ولې عمران خان په جیل کېدل مطلب عمران خان په فری کاته کې په جیل کې چې ته درخواست زموږ اکسپټ کړې دغه سزا به ته معتدل کړې نو بیا ولې عمران خان یو ورځ په جیل کې تېروي. بیا پکار ده چې عمران خان په یو ورځ هم په جیل کې نه تېروي او اپیل روزانه اوریدل پکار دي. هغه چې کوم خواجه آصف وکیل دی د عمران خان د پاکستان یو غټ وکیل دی جی د ولوي چې اپیل روزانه اوریدل پکار دي. زموږ چې کوم بیانات دي زموږ چې کوم گواهان تاسو ته پیش کوو موږ د عمران خان دپاره کومې منډې تړي وو دا روزانه بیس باندې اوریدل پکار دي. څنګه به چې همایون دلاور روزانه عمران خان عدالتونو ته راغوستو او هر ورځ به کیس اوریدو. همایون دلاور چې کله عمران خان گرفتار نو توشاخانه کیس په هر ورځ اوریدو ګنټه پس په هم د عمران خان عدالت لتلو او د توشاخانه کیس سنوي ووجي چونکه د عمران خان وکیلان لګیو په دې خبره باندې بحث کېدو خو جج ولوي چې بس زما طبیعت خراب دی او 4-5 ورځې بعد به فیصله کیږي. 4-5 ورځې بعد مطلب دا ډیلې د عمران خان چې دا کم کیس دی دا نور هم ډیلې کیږي. څنګه چې بله ویډیو کې تاسو لما ووي چې مطلب سبا چې کم د جج چوټي ده بله ورځ بیا د جمعې پر ورځ ججان نه کینی د هفتې اتوار سرکاري چوټي ده د پیر پر ورځ 14 اګست چوټي ده منګل ته خبره لاړه جو منګل پر ورځ بیا ګورو چې څه حالات مخې له راځي او څه قسم سم بریکینګ نیوز راغه سب ډیټ سم راغه تاسو سره به ان شاء الله شریک شي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.